والصلاة والسلام على رسول الله. یو آیات د رب العالمین دا قرآن مناظره په دې د مسلمانانو تاسو ټول اورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه واله تر قیامت پورې د ټولو مسلمانانو د عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام دی. مفتی صاحب د دې خبرې سره معما جوړه کړې ده چې په قرآن کې د الله په کلام کې حرف نشته او په دې کې आवाज نشته. ما نه جوړه کړې ما حدیث پیش کو چالف حرف ولام حرف ومیم حرف په دې باندې دیر شنه کې ملوي په مصحف کې یادې کړه دا کلام کې یادې کړه دا مصحف کې څه شی د الله کلام نه نو دا الله په کلام کې حرف او صوت شته دا د الله کلام نه دی دا څه نه خپل قیاس دا استاد قیاس دی او زه دا قرآن کریم تاسو عوام دلته ناسي دا قرآن کریم چې په دې کې څومره حروف دي دا د رب العالمین دي په یو حرف لس نه کوي. مفتی صاحب وایي دا حرف د الله نه دی. دا چا ویلی دي؟ د چا دی؟ دا عجیبه خبره کوي. ما ته وایي د الله په کلام کې حرف نه دی دا د چا دی؟ ما دا تاسو کو چې داسې یو آیات ما ته خو هغه کې حرف او صوت راغلي. اور آیات درته مې خو اول د خپل حواله وره دی وایي وکیده کنه غوستا خبره کوم دی وایي استا عقائد نصفیه او شرعقائد څوک دی؟ وهو الله تعالی متکلم بکلام وصفه له بیاوی ازلیه لیس من جنس الحروف والاصوات تا دا ویل کنه حروف او اصوات پکې نشته. صحیح شو؟ نمونږ ویل ضرورت ان اعراض حادثه مشروط الحدوث بعضها بانقضاء البعض لان امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الاول بديهي وفي هذا رد على الحنابلة. ټیک شو؟ دا قرآن چې د حروف نه جوړ دی د اصواتونه نو دا دا حادث دي دا حروف او اصوات دا حادث او مخلوق دي. دا یو دا نه لاندې بس لاړ شکل شیخ صاحب ویم کنه وا لاندې لاړ ویم صحیح شو؟ وفي هذا رد على الحنابلة هو بس لاندې لاړ شکل اورګه والكرامية القائلين بأن كلامه عارض من جنس الأصوات والحروف لاندې لاړ شکل حنابلة وي ومع ذلك فهو قديم. نجي دا پرې خو ده کنه نه مې پرېخه لا ګور لکه ستاره خبره ویم درته ستاره خبره مقصد داري تاسو شپ شه ستاره خبره مقصد داري چې تفتزاني زما دا ویلا چې ته صوت او حرف نه دي نو دا صوت او حرف دا مخلوق دی د رب العالمین کلام غیر مخلوق دی چې نفسي دی. روسته په اخره صفحه کې وای فإن قيل دا راوړه اورګه دی وای وتحقيق الخلاف دا صفحه 146 وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم زمونږ او د معتزله په منځ کې خلاف چې يرجو الى اثبات الكلام النفسي ونفي والا فنحن لا نقول بقدم الالفاظ والحروف دي الفاظ وحروف قديم نه وي دا د الله کلام نه دي وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسي. ته د قران د خلق قائل کنه چې قران مخلوق دی. زبتا دا ما چې ستا ابن تیمیه القران د حدوث قائل دی. ما ته ویلا مفتی صاحب په خپل کې وایي په خپل ټرن کې وایي بیا مونږ دا ته ویل چې دا د الله کلام جوړ دی د کلمونه کلمې جوړ دي د حروفونه. صحیح ده؟ کلام جوړ دی د کلمونه کلمې جوړې د حروفونه. الکلام ما تضمن کلمتين بالاسناد او کلمه جوړې د حروفونه. دا حروف چې دنه څومره دي دا د رب العالمین دي. اوس وورت د صوت متعلق اواز وکي تاسو ګوره راوړه معرفت عبارت پرې خو و یوم ینادیم اواز د دې معنی وکړي عبارت پرې خو دا کنه د دې ما خبره اورئ دا تاسو عبارت سم وایي کنه عبارت جناب علی تا عبارت په شرح العقائد کې پرې خو دا تاسو عبارت وایا ته وایا عبارت دا به مست به وی کنه ته وایا کنه جی ته وایا قران ته مخلوق وایا کنه دا خبره ده ګوري ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يصلح إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهبت إليه الحنابلة جهلا وعنادا خو حنابلة وایي چې دا د الله کلام دی کنه موږ وایو چې نه دی ته داسې وایې کنه ستا مذهب دی چې دا د الله کلام نه دی حنابلة وایي چې دی نه حنابلة صحیح مسلمانان دي کنه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم دا ندا به الله کې کو الله بکې نو څوک الله بکې دیکي کم دي ينادي کې زمير چاته راځي دی اورګه ویم دتا اورګه او زه ویم دتا دا اورګه دا आवाज به الله کوي اورګه بحث دا کې وګوره 65 کې
ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين الله به आवाज وکړي تاسو انبيو ته جواب ورکړل يناديهم ما تريدي سب ينادي کې زمير چاته راځي ملائکه انا لله وانا اليه تاسو وای کنه خیر دی ها جواب زوس اين شركائي ملائکه وي زموږ شریکان ملائکه وایي چې الله د خرڅوک شریکان ان ده سوې مړه د قران ترجمه نه کوي ته صغرا کبرا دوري کې کنه تا پروژه کې وځه شروع کړل قران ترجمه کوي چرته ها زغو کېدا اورګه دا وورا دا وورا ونادينا من جانب الطور الايمن ما موسى سلام توازك من جانب الطور الايمن ونادينا الله ما وازكو سوره مريم 62 راوالو دا کوم ځای دوار کې کور کوي ها ګوره دا مفتی شفیع صاحب د معرف القرآن په اردو کې درته اوس دا ترجمه په اردو کې واورئ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے اور ہم نے ان کو کوئی طور کے دائیں جانب سے آواز دی منگول آواز ورک اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرب بنایا سو کوئی اللہ ہوئی اور تو نو سو کوئی دا اللہ بندہ کافر کیے گئے وزریت ملائکو ہاں ذا چلتا اللہ سبحانہ وتعالی سے فرمائی اذ نادا ربہ سورہ نازعات کے موسیٰ علیہ السلام تا دا ربہ ہی فائل دیتے ہوئے آواز ملکو کو رب ملک تو ہوئی نا سورہ نازعات دا گورا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ گورا اسی دا اللہ دا پارا ہوا ہے تو ملک آواز کئی وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ ستارب آواز کئی شیخ صاحب دا طریقه داسې نو ډېر به مشکل نا دا خسته طریقه دا قرآن دی اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى آواز اللہ ورکا آواز دا اللہ صفت دے او دیو دا اللہ پا کلام کی آواز نہیں منکر دی دا الله دا شیخ صاحب زه یو عرض کوم هغه عرض دا یو آیت ویم جی بس بیا وایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ ستارب آوازو کو ستارب ملک دے کا اللہ دے مفردات القرآن صرف موږ تاسو نه دا تپوس کو ما تاسو ته وی زه تاسو ته اجماعګانې ما نقل کړې چې د الله کلام په صوت او په حرف سره نه یاره جی نو تاسو زما د اجماع د کمینی نقل کړې جناب نو بیا وایا اجماع د چا درو دا ثانه در اوس زما یو څو کتابونه خیر د نور وره دا قصیدة القشیریه ده او په قصیدة القشیریه شیخ صاحب سره لګای نو دا قشیری سے دا نوم چې آیت پیش کیجیے قرآن پیش کیجیے حدیث آیات پیش کو چې دا قرآن د الله کلام دی کنه دا خبر دی عوامو ته پوښتنه دا راته تب آیات پیش کو یاره تا الله قرآن دی ته دا خبره شیخ صاحب دا مغالطات نه لندن عبارتون بیا صرف تاسو نه یو تاسو کوم ها دا ما پلاش کې شرح قصیدة القشیریه ده او قشیریه ده بیا قشیریه په جلد نمبر 1 کتاب مرخون راغلی دی خو په صفحه نمبر 74 کې نه لیکي وی والتي ليست بحرف ولا صوت دا الله تعالی کلام دا حرف او صوت باندې مشتمل نه دی راغلی نو تاسو نه دا اوس د سلف کلام نقل کوي فوزیل ابن عیاض خو سلفو کې لري هاي صحیح اسی جی تاسو کوم کړ فوزیل ابن عیاض سلفو کې لري ابو بکر الشبلی سلفو کې لري دا د قشیریه دا قشیریه ده او دا می په تاریخ ابن عساکر کې عمر استریخا قشیریه کې لګیا دی عبد الكريم ابن حماد القشيري قال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي يا سلمي رحمهم الله يقول سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت ابا بكر الشبلي يقول الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف الواحد المعبود واحد المعبود يا واحد المعروف قبل الحدود حدود نشتا ولا الحروف نحروف يعني مناصري وهذا صريح من الشبلي أن قديم سبحانه لا حد لذاته ولا حروف لكلامه حروف دا سلف عقيدة دادا چې په کلام الله کې حروف نشتا لکه څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې په کلام الله کې حروف نشتا
او اجماعګانې ما تاسو ته نقل کړي چې په کلام الله کې حروف نشته. دا سلف دي، په سلفو کې لوی سلف دي، په حدیث په سند سره اثر په سند سره نقل کوي او په اثر کې نه وایي چې د الله تعالی په کلام کې نه حروف نشته. دا عرض کوم شیخ صاحب وخت اصل کې نازک دی. زما د دې پورې دا ټول کتابونه صرف د محدثین خیر تاسو ما خبر اجمالات دي ته اجمال دی. کلام د الله تعالی حرف او صوت نه لري او اجماعګانې مې درته نقل کړي. اوس کو تاسو څه په دې کې داسې دلیل بل سوال تاسو ته اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. مفتی صاحب کله 40 محدثینو نه نقل کړي د شروحونه د اشاعره ماتوریدیونه او کله یو د تزانی په خبره اکتفا کوي. لنډه دا چې د الله په کلام کې حرف صوت دی دا تاسو مدعا شو کنه. څه حرف او صوت د الله په کلام کې زموږ رائے دا ده. ټیک شو. اوس راشه نمبر 1 دا د الله قران دی. الحمدلله رب العالمین دې کې حروف دي کنه دي؟ دا ستادي دا د الله کلام دی استاد. الله دی قران دی. الله کلام دی کنه. دا ته چې وې دا ستا کلام دی کنه الله. قرات زما دی او مقرود الله دی. دا د لیکلي شوی چې دی. دا لیکن نقوش د مخلوق دی او کلام د الله دی. یو تاسو کوم شیخ صاحب یو تاسو لفظ د الله دی نقوش د یو مخلوق. تاسو کوم شیخ صاحب یو تاسو یو هو کړي. نه نو تاسو ته هم الرحمن الرحیم دا حروف مالک یوم الدین. تاسو کوم یو تاسو کوم شیخ صاحب هواي دا تا چې کوم وی چې الحمدلله رب العالمین دا حروف دي. اته په صوت کو صوت څه ته وي؟ اواز ته ما ته خو نه راکې چې په تاسو سوال کوم. حضرت صوت څه ته وي؟ صوت څه ته وي؟ صوت دې ته ویل کېږي چې د ژبې د دوه چپرې ده. صوت ربع مفردات القرآن ان شاء الله حتى مزات نفسي صوته تعال او دقه شاديه الشيخ رياض الله الله تا ما تقول صوت الله كلام صوت ده الله كده ابدا ده دي بكلام دلته چې اوس تاسو د صوت حرف ته اړه تکینا صوت چې حرف ته اړه شو دي غواړي کنه دا ته تعریف د چا صوت ته دا شو به ولې لرکې علم د الله صفات منه کنه تاسو ته دا شو دي د الله نه ولې هذا لرکې علم الدماغ ولا لركي لا محل علم تشري محل تعال ته تاسو کو يا زمان تاسو الحمدلله رب العالمين دا حروف دي اصوات دي کنه تاسو ما جواب نه کوي. بالکل حروف دي اصوات دا حروف او اصوات چې ستا په قول باندې الله تعالی په دې باندې تکلم کوم لکه څنګه چې ته تکلم کوي. دا تشبیه ته کې څنګه د سمو ما ته په دعوه کې ویل لیس کمثلی شی نو دا الله د کلام زموږ د کلام بشان نه دی. نو چې نه د زما تکلم کې مفتی صاحب نو تشبیه کې کنه زما چې دا د الله کلام یا زما ربا نو بیا تاسو کوي چې دا کلام زما خبره وره داستا ما تاسو مخ کې عبارت پیش کړی د شاه ولی الله صاحب د شاه ولی الله صاحب د عبارت باندې کې تلک سوچو کې کنه دی وای او دی وای دغه دا وهل في الضحك استحاله من ان يستدل الفم وكذلك الكلام خبري خو خلق واړي نو زتانه تاسو کوما چې وكذلك السمع والبصر يستدعيان الاذن والعين تدا الله سترګي مني زدا الله سترګي مني سترګي دا سترګي دا نس دا خو استادي دا الله نه دا تاسو سترګي دا الله سترګي دا سي دا تشبيه کې دا الله سترګي بس دا الله د پاره سترګي ک په معنا د جارحي سره تعلق ده. دا الله سترګي جارحه مو وای سترګي شته کنه ته سترګي دا الله سترګي شته کنه نشته تعالی دا تاسو کو حاضر چلو دا سي سترګي ها دی بیا دا نه تعالی دا تشبيه ته کې کنه ته ما ته شیخ لیس کمثلی ها دا سي سترګي کدا یو صفت ده رب العالمین سترګي منی کنه منی وین دا سي سترګي ک صفت ده دا الله صفت ده الله صفت نو چې صفت شنو تو ته څنګه و چې سترګي رب العالمین لیدل پس کوي سترګي خو جارحه ده دا ستاسو ول الله وای سترګي جارحه ده یا زمان تاسو بل طرف ته لاړ بل طرف ته مو بل طرف ته نزو ته الله لیدل منی کنه منی شیخ صاحب لیدل منی کنه منی زته نه ته پوس کوم لیدل منی کنه منی جواب وکا یا سم بس نه دعا نه کو نه دا کوم دعا نه کو تر سوچ دا ثابت کړی نه چې دا قران د الله کلام دا کوم صوت او خبر نزو دا کوم صوت حرف چي دي رب العالمین تا کلام کو دا قدیم دی کو حادث زما خبره وره مفتی صاحب خبره وره تاسو په عقیدو کې د الله سترګې د الله لیدل منی کنه منی دا خبره د سترګو دا کدا د کلام د تل تولې زي زما دا شاول الله وي وکذالک یا سمریدا دا خبره د کلام د دینه شروع شو ته کلام خلو واړي ته کلام خلو واړي هغه لیدل مسترګي واړي سترګي منی او زه بالکل داسي
او زه الله كما لكم شاني ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا حول ولا قوة أسراشا. إلا بالله أس- لا أس- حول ولا قوة أسراشا. إلا بالله دا الله سبحانه وتعالى چې د الله په کلام کې حرف او صوت نشته. موسی علی السلام سره الله خبرې څنګه وکړي؟ وکلم الله موسی تکلیما. د استافق اکبر وای امام ابو حنیفه وای وسمع موسی علی السلام کلام الله. قربان دو درې جواب خبره ده چې د رب العالمین په کلام کې صوت او حرف د تاسو مخکې دا مناقشه شروع کړل چې کلام خلق غواړي. شاه ولی الله سی وای ته سمع او بصر باندې نو سمع او بصر وې سترګې او غوګونه غواړي. ته به څنګه د سمع او بصر نه انکار کې نه وکې بلکې وکړه. سترګې د الله صفت، لیدلم صفت، اوریدلم د الله صفت، کلام د الله صفت. خلو سره الله نه دی ویلې، بس الله به خبرې کوم د خبرې به تسلیمېږو. وکلم الله موسی تکلیما وکلمه ربه وما كان لبشر ان يكلمه الله. چې الله سره خبر الا وحیا د وحی په ذریعه سره الله خبرې کوي. موسی دغه وی ما تاسو ته عبارت پیش کړو فقه اکبر وی وسمع موسی علی السلام کلام الله تعالی د الله کلام واورید. نو چې واورید نو اوریدل د څه شي کیږي؟ صوت نه کیږي. نه دا خبر غلطه ده. خلاص زبر ته دا خبر یاد ساتي. الوسی دا میولي دا واوره چې دا نه منې نو دا د خپل مفسر ومنه. دی وکلمه رب من غیر واسطه بحرف وصوت. د الله کلام واورد په حرف او په صوت سره. ته څنګه چې د الله په کلام کې حرف او صوت نشته؟ دی قرآن کې حروف دی او اصوات دي. ٹھیک شو راوړه راکه بخاری راکه بخاری دا الله صوت وګوره. دا باب دی صفحه دا 1114 او باب دا دی چې من الذي يشفع عنده الا باذنه. باب قولي ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع القلوب قالوا ماذا قال ربكم ساس رب سويلا قالوا الحق. لاندې راوړي عن ابن مسعود ګورئ بخاری دی بخاری دی حدیث دی او کنه آیت می ویلو وباب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. کوم دي چې قال رسول الله صلی الله دا قرآن دی قرآن دی دا آیت خود قرآن دی. نه په ترجمه الباب کې قرآن راوړی. قالوا الحق وهو العلي الكبير. اوس وروسته وایي وقال مسروق عن ابن مسعود. تاسو وایي ابن مسعود وایي اهو وقال نه دلته معلق راوړی وقال مسروق عن ابن نجي حاجي زه خبره پوره خپل خبره زه پوره امام بخاری چې سند خبره نه کوي. وقال مسروق عن ابن مسعود اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات شيئا. اسمانونو والے واوري دا الله خبري واوري دا الله خبره کې صوت نه وي نو څنګه اورېدلې؟ ورپسې حدیث واورد عبد الله بن انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت. الله بو تبخل واسر اوازو کی يسمعه من بعد كما يسمع من قرب عن الملك عن الديار. دا عبد الله بن انس حدیث او دا امام بخاری راوړی دی په الادب المفرد کې الته سند سره ذکر شوی. ها ورپسې واوره دینه صوت ثابت شي الله په کلام کې صوت ته پلان کې ویلي دي مفتی صاحب 40 علماء ویلي دا د علماء خبري دا خدای الله کلام دا په دلیل ثابت دي قران او سنت. جواب دا دی ګوره قال النبي دا په سند سره سوره عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يأمرك فينادي. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكه. الله د جبريل سره خبرې کوي ملائکه ته आवाज کوي او ته د الله په کلام کې आवाज نشته قشيري ویلي د پلان کې ویلي وکړه. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكه دا بیا رسته راوړي نه د جبريل ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل. الله اوازو کې جبريل ته نادى ان الله قد احب فلان فاحبه. بس جی تاسو وخت برابر 10 منټ اوس خبره ختمه تکمله وکما ما ویل چې د الله په کلام کې حرف او صوت دی. حرف په حدیث کې راغله صوت ما د دومره نصوص سره ثابت کړ.